على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. دی مقام نا د سورہ ال عمران 4 نمبر آیات دا د سورۃ بل حصہ یعنی مضامین د دی جدا دی. مخ کی حصے کی د نسواراو د شبهات و جواباتو او آخر کې اعلان د مباهلو. د مقامنا قباحتنا ذکر دی د منکرینو د رسالت او جوابات دی د هغوی د شبهاتو پر رسالت. دا ډومبه آیات پدې کې د دوی یو قباحت ذکر کوي قرآن چې هغه شرک ده، خو ورسره دعوت هم ورکوي قرآن کریم صحیح دین ته، د الله وحدانیت ته او اسلام ته. او دې کې د دعوت یو طریقم ذکر ده. هر چاله دعوت چې ورکې نو د هغې خپله یو طریقه وي. کتابی له د دعوت خپله طریقه ده. عام مشرک کافر لا د دعوت خپله طریقه ده. مسلمان لد دعوت خپل طریقه ده. مولا طبقی تا د دعوت خپل طریقه ده. عام خلق لا د دعوت خپل طریقه ده. دیزه کی قرآن د کتابیانو د دعوت طریقه ذکر کړي او دا آیات با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہانو تا پا خط کی لکلو یعنی دعوت نامہ کی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، او آیا اے کتابیانو راش یو کلمی تا، الى کلمتن یعنی الى عقیدتن، یو عقیدی لراشه. کلمت صدا سوائم بیننا و بینکم، چیغا برابر دا زمونگا استاسو مینس کی یعنی اتفاقی دا، او پدی باندې زمونگا استاسو اتفاق دا. سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، دا چې بندگی بنکو مگر د یو الله. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا،
او شریک بن جوړو د الله سره هیڅوک. دا یو اتفاقی خبره ده. دیجه پورې خواغی دا منل چې او بندگی به یو د یو الله کو شریک بن جوړو. خدای کې شرک خوشتا بت پرستی نشتا خو شرک شتا. نو داغه شرک ورته قران کریم وضاحت کو چې ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نبنی سی باز زمون باز لرا اربابا. ارباب ارباب جمع د رب ده. رب من دون الله ما سوا د الله نو، یعنی مونږ په خپل مینس کی مقصد دا دا چې مونږ به د یو انسان نه رب نه جوړو، انسان نه به رب نه جوړو. دی د چا نه رب جوړ کړو نو قرآن کریم دا غیم وضاحت کړي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. رستو راضی سورہ توبہ کی دے خلق د خپل احبار او رهبانو نا ارباب جوړ کړي ما سوا د الله نه. سرنګي ارباب جوړ کړي. ارباب د رب جمع د رب خمانی مختلفی دي. قرآن حکیم کې په مختلف معنو راغلي. الحمدللہ رب العالمین کی د رب معنی پالون کې ده. د رب معنی التمالکم کی دیش. او دیجے کہ د رب معنی شارع ده. شارع ځکه چې حدیث کې د دې تشریح شته. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دام کتابیو بے مسلمان شو صحابی دا. نو دا آیات چراغلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چیه دا اللہ نبی مونگا دا کتابیان چیو مونگو اخبار و رهبان تا چرتا رب نه دا ویلے. او الله زمون بارک دا فرمایلی دي چې رب ویلې دا رب نیولې دا. نو دا غیر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح وکړه چې دې مولانو پیرانو تاسو ته یو شی به حرام کو وستا سو به حرام ګڼلو. دوی بچي اوسې درته حلال کو نو تاسو به حلال ګڼلو وی او داسې خدا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دغه طرف وی. نو رب په معنا د شارع په دې مقام کې او دې تشرک فی التشریع وی. شرک فی التشریع. تشریع معنا شریعت جوړول. انسان د زندګۍ د پاره قانون جوړول. حلال حرام جوړول چې دا حلال دي دا حرام دي. دې ته تشریع وي. دا فرائض دي دا واجبات دي. دې ته تشریع وي. نو دا صرف د الله کار ده. دا د الله ذمہ ده. دا د الله حق ده. مخلوق پدې کې حق نه لري. حلال حرام مخلوق نشي جوړولې. کتابیانو کې دا مرض راغو. پیرانو مولیانو ځان نډېرې غټې بلاګانې جوړې. پورے ځان نه د دین واقداران جوړ کړل، ټیکداران جوړ کړل. نو خلکو ته وی دا حلال ده
کاغه شی به حرام او بس حلال بشو. لکه فتوا وا خو فتوا بی بنیاد وا چاته ویو دا شی حرام ده نو بس حرام بشو. مخکې تپوس نو چې آیا واقعتا حلال ده او کنه حرام ده او کنه. په پټو سترګو دغه شانت روانو. او تحریم تحلیل د مولیانو پیرانو منلو نو دای ارباب جوړ کړو دا د تم ربوبیت وی. په دغه باندې قران حکیم ردو کو بل دین علاوه د اخبار او رهبان او صالحین او انبیاء د دوی د قبرونو تعظیم هم کو. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا. نو دغم پک یو شرکو او دې کې دا مسله ده چې امت مسلمه هم د شرک په تشریع نه ځان ساتي. حلال حرام د الله دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا غي د پاره شارع ده. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پیغمبر ته شارع ویلې شي خو مجازن دا معنی چې بیان د شریعت کوي او داغه قولم شریعت ګڼلې شي هغه د شرع دلیل ګڼلې شي حدیث د نبی پاک صلی الله علیه وسلم زکه چې هغه الله را لېګل او د الله د طرف نه رسول ده. نو کلام د رسول کلام د مرسلی څه چې پیغمبر ویلی وسغه الله د طرفه دی. وما ينطقو عن الهوى. دیو جن د قران سره دلیل د شریعت او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ده. قران او حدیث زموږ دین ده. دا بنیادی دلیلین دي. بیا ور سره اجماع پس د قران او حدیث نه ده. او قیاس بیزان لشه دا غیو ضرورت په بنا باندې اجتهاد ده. نو به دلائل د شرع زمون څلور دي. دا درې دلائل دي اصل کې. او دا قیاس چې ده نو دا سیده لکه فتوا دا یو استنباط ده او د دینه لابودی ده. دا یو ضرورت ده لابودی ده. دا به معنی ذکر سړی مجتهد نشي کیږي او اجتهاد ته تر قیامت پورې ضرورت ده. اجتهاد ته اوس دا منځونه هو چرته نه دي شي کنه چې درې پټو شپک پټه کې وسړې ودرېږي. په ټول زمانه کې دې څو نظیر نخکار خدا اوس یو ضرورت شو. ضرورت مطابق بیا فتوی او فتوا په عوام الناس باندې یو قسم له حجت وي. ایب به عمل کوي. ناروا هغه دي چې کله یو سړی د ځان نه خبره کوي او ته مانی لکه ځنې جاهل پیران خلق باندې خپل فیصله مناوي بی دلیل خبر ورته کوي دا پیر سی ویل
دا بابا سے ویلی دا صاحب ویلی نو دغه مرض شته په دې امت کې کم چې يهوديانو کې وو په جاهل خلکو کې شته دیو جن د دین علم او پوهه حاصل اول ضروری دي پکار دي چې کم از کم جو سړی په دې باندې پوښي چې قران د الله کتاب دا حدیث د رسول الله کلام دا قران او حدیث دا زمونږ د شرع دلیلین دي اجماع اور پسې د یو دلیل د اجماع په جندل چې اجماع څه توي قیاس څه توي د قیاس څه حیثیت ده قیاس نه وکړه فائدہ اخلي کم قیاس غلط وی کم صحیح وی د قیاس طریقہ څه ده اجتهاد طریقہ څه ده هر سړی دومره سنات څه پویا حاصلولی شي هغه ضروری ده رون ړندو سترګو باندې په دین کې تلل دا جایز نه دي په دین بزان پوي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون کدی چرتا اوڑی نو بسو آیا گواش تاسو په دې خبره چې مونږ یو مسلمانان بس موږ مسلمانان یو که تاسو منه او کنه منه مسلمانی گئے کنه نه مسلمانی گئے یا الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم اے کتابیانو دا زجر دا ولی جگڑ کوئے پبارد ابراہیم علیہ السلام کی داد دوی او شبہاو پر رسالت چتا ابراہیمی زانتوے نو ابراہیمی تا مونگ بیاد سنگا نمانی مونگ خو پا ملت دا ابراہیم یو گل یعنی مونگ پا ملت دا ابراہیم یو زمونگ دا دین ابراہیمی دا نو تم زمونگ مرگر شکن قرآن حکیم فرمائی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی دا نہ نصرانی ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما دلتا فرمائی یا الکتاب کتابیانو لما تحاجون فی ابراہیم ولی تاسو جگڑ کوئے پبارد ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام بارہ کی جگڑے والے کوئے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده او نه دی نازل کړي شوی تورات او انجیل مگر پس داغنا یهودیت خو د تورات نه بعد تاسو یادوي نصرانیت دا خو د انجیل نه بعد ده او تورات او انجیل خود دواړه د ابراهیم علیه السلام نه وروسته دي نو فلا تعقلون یا عقل نه کوي دا خبره خدا عقل نم خلاف دا عقل سره مطابق نه ده انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم انتم خبر شیطاسو هؤلاء تاسو کسان یې حاججتم جتاسو جګړې کوي باسونه کوي فيما لكم به علم پاغس کی جتاسو له علم شتا یعنی کم شی بارہ کی چه علم لرائی اغی بارہ کی چه مجادلی و باسو نہ کوای محاجہ کوای نزدا خو یو طرف تکا فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم
ولی جګړه کوي دا څه باره کې چې تاسو لا دا غي باره کې علم نشتا ولی جګړه کوي بیل ما د ابراهيم عليه السلام نسبتونه ولی کوي غلط والله يعلم الله پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني ابراهيم عليه السلام نه يهودي دا او نصراني دا ولكن كان حنيفا مسلما لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلمان حنیف چاہتے ہوئی چمائل وی د باطل ہر باطل دین ناو دا ہر باطل خبر نہ حق تا مسلمان اگر چاہتے ہوئی چې اللہ حکم تا منقادی وما كان من المشركين نو ابراہیم علیہ السلام د مشرکین نام ان اول الناس بابراہیم علی الذين اتبعوه وهذا النبي ان اول الناس یقینا ډیر نږدې د خلقونه بابراہیم ابراہیم سرا ابراہیم علیہ السلام تا للذین اتبعوا خامخا کسان دی چې تابع وی داغ یو خودش نسبتونه دي باید سړی تش نسبتونه کوي په تش نسبتونو باندې هیڅ کار نه کیږي ابراہیم علیہ السلام ته نږدې هغه څوک دي چې داغه تابع وي وهذا النبي دا پیغمبر د الله دا ډیر نږدې د ابراهيم عليه السلام ته زکه چې دا او دا یو عقیده ده والذین آمنوا کسان چې ایمان ولدي هغه نږدې دي ابراهيم عليه السلام ته زکه چې پاکی دي کې د ابراهيم عليه السلام تابع دي اشاره دي ته چې يهود نسوارا نه د ابراهيم عليه السلام تابع دي او نور ته نږدې کې دي اسه غلط نسبت تړلې ده په اسه نسبتونو باندې کار نه چلیږي دا حقیقت نه ده والله ولی المؤمنین الله پاک ولی دے د مؤمنانو مددگار دے ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونکم وحغنی یو ډله د کتابیانو نا لو يضلونکم دا چې گمراهان کی تاسو یو ډله دا وحغنی د کتابیانو نا تاسو گمراه کی وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون او نو گمراه کوي دوی مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دوی پويږي نه زګه څوک چې د بل د گمراه کولو د پاره طریقه جوړي نو دا په حقیقت کې هم ځان گمراه کوي زګه دنه له گمراه خو بل نشي کیدای چې هغه بل گمراه کوي یا للکتاب لم تکفرون بیاات الله اے کتابیانو ول کفر کوي د الله پایاتونو وانتم تشهدون او حال دادې چې تاسو په گواہی کوي یو مخت گواہیم کوي چې او داشتا یو مخت د پیغمبر صفاتونه تسلیم وای یو مخت د قران حقانیت تسلیم وای بل مخت به چغه وای چې مودانمنو دا کم منطق ده یا للکتاب کتابیانو لم تلبسون الحق بالباطل
ولی گڑوی حق د باطل سره. حق باطل سره څنګه ګډیږي؟ سوره بقره کې تیر شي ولا تلبسوا الحق بالباطل. حق نه مراد اسلام دا او باطل نه مراد يهوديت نصرانيت دا. دی به څنګه ګډول؟ دی به داسې ګډول چې خلکو چا به چې د قرآن یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د صفات او داغه د حقانیت څخه خبره کوله، دی به څه وي؟ دی ورته خپلې کیسې شروع چې تورات کې داسې راغلي او داسې واقعه او داسې واقعه او لکه یو ځای کې قرآن بیانېږي بل پکې د هغې خلاف کې کیسې کهاوتونه شروع کړي. دا دې دپاره کوي چې دا قرآن په خلکو باندې ګډوډ شي، حق او باطل ګډوډ شي. تلبیس او دا مولا طبقه کوي، کتابیان مولیانو او دام د دین د پټولو د دین د خرابولو د پاره یو لوی ذریعہ ده. دیو جن عظیم ظلم او گناه ده تلبیس د حق د باطل سره. یهودیت به د اسلام سره ګډوډ ښکارا کو خلکو او دا تاثر به کو چې بس ټیک ده کدا په حق نو دام په حق، کدا د الله کتاب نو دام د الله کتاب ده، کدا د الله پیغمبر نو موسی علیہ السلام هم د الله پیغمبر. بعض خلکو سم دا سشته دا روشن خیال روشن مزاج ول یوی بس ټول دینونه دي ټیک د څوک یو فالو کوي څوک بل فالو کوي. فالو ایمان نه فالو جوړو دا د فالو خبره خو نه ده. حق سچ دین صرف او صرف اسلام ده. ان الدین عند الله الاسلام. نو ټول باطل دي، بل دین به حق نه غني. ټیک د مونږ دا چاته نه ویو چې شاوت په زور ودا اسلام مانی. خدا خبرم که کافر کوي نو کوي به، خو مسلمان به دا خبره څنګه کوي؟ یو نوم دا استعمالی چې د مذاهب په منځ کې هم آهنګي پیدا شي. په دې نوم باندې بعض خلک دوکه ورکوي خلکو له. هم آهنګي شته په ظاهري امورو کې. ظاهري امور څه دي؟ زه مسلمان یم ته یهودي، زما په ګاونډ کې اوسېږې، جزیه ورکې یا هر څه چیز چې څه نظام ترتیبي، زب استاد همسایه خیال ساتم، بد اخلاقی در سره نه کام، ظلم در سره نه کام، کنزل در سره نه کام، تنگول در سره نه کام. تخپل ګرځیلا څه خپل جماعت لازم دیتا هم آهنګي ویلش داشته په اسلام کې صحیح ده. او کدانم دې د پاره استعماله چې تم په حق او زم په حق، ستا خپل لار او زما خپل حق لار ده، ستا خپل حق لار ده، نو دا اسلام نه مني، دا نه مني. بل تزه حق نشم ویلې، انا ورته خو ویلې شم چې خور ته وایم نو بیا به دعوت څنګه ورکم. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اولی پټوي حق لرا او حال دا د چې تاسو پوهیږئ. دې کې مخکې تشریحي و سوره بقره کې تلبیس او کتمان دا دو د دین دورانولو د پاره طریقې وي د دوی. وقالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا، د خلقو د گمراه کولو د پاره به دې طریقې استعمالولې.
یو طریقه د ارتداد د پاره داوا د خلقو د گمراه کولو اضلال د پاره یو ډله به داسې جوړه کا تشکیل به کو چې لاړ شي جماعت ته مسلمانانو کې کینه او د اسلام صفاتونه شروع کړو چې دا هډر خ دین دا مونږ هم تاسو سره مرګریو اور اس 13 کې اخر کې بیا ځان لشایو تین را پاسای چیر زمون خو دا خیالو چې دا جوړه او مغه حق دین دا خدا خو نه دا خو نه دا یره مو نه لاړو بس د دې مقصد داو چې په دې مسلمانانو کې بزنیدا سے کمزوري خلک دي دا غي پزړونو کې بشکوک شبهات د اسلام بارکه پیدا شي د اسلام بارک نو غبم تنووړي اسلام نه بلاړ شي وقالت طائفه من الكتاب وای وردل د کتابیانو آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار ایمان ښکارا کوي په کتاب چې نازل کړي شوی په مؤمنانو باندې وجه النهار پاول سید ورځ کې سحر لاړ شي نو ایمان په باندې ښکارا کوي چې مونږ په ایمان ده په قران اور اوایل یو تلاوت کوي وکفروا آخره او انکار کوي په اخر حصے کې لعلهم يرجعون دې د پاره چې د غشت مسلمانان د دین نه واپس شي داشت مسلمانان بم د دین نه واپس او دام یو عظیم فتنه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ایمان مخ کارا کوي لا تؤمنوا یعنی لا تظهروا ذالک الایمان دا تاسو چې کوم ایمان ښکارا کوي نو دا ار چاته نه مظاهر وای دا ایمان الا لمن تبع دینکم مگر هغه چاته چې تاسو د دین تابع او مخکنا یو دا خبره دویمه توجیه دا ده چې دا د مشرانو وصیت او کشرانو ته دا توجیه غوړه ده مشرانو به کشرانو ته وی ولا تؤمنوا خبر ممنای دیچا الا لمن تبع دینکم مگر داغه چا منای چې تاسو د دین خبرې کوي یو تعصب یو فرقه غونته وا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم دا فرقواریت اوسم شته مسلمانانو کې مشته چې مشران کشرانو ته نصیحت کوي چې د بل چا خبره واړو او رینا دا سه به پزان بد لګي لکه ټوپک یدا سه مختلف جماعتونه یا مختلف ډلې وي یا مختلف پیرخانی وي پیرخانی نو به یو بل داسې ځان پورې وتړي چې زمونږ نه بغیر بدبل چا خبره یا تقریر وغیرہ نه اوري او کوو دې دونو تب بیا گمراش دا د کتابیانو یو طریقه و خودی کې بیا مخونه مختلف شته د حق او د باطل مخونه پکشتا لکه مثلا اهل سنت والجماعت دی پلو کو شرانو توید شیعہ خبر اماورا قادیانی خبر اماورا زکا سنستا دماغ کچه دی زړه د کچه دا در باندې اثر ونکي دا جدا خبره ده
یو دا چې اهل حق خبره په خپل مینس کې کوي نو دغه غلطه ده، لکه څنګه چې د کتابیانو خبره غلطه و. قل ان الهدى هدى الله، وا یقینا هدایت خو دین د الله دا، هدایت خو دین د الله دا. نو چې هدایت د الله دین نه، نو چې مونږ ته څوک صحیح د الله دین بیانوي نو بس خو به مونږ اورو منو به. د پیغمبر خو د الله دین راوړی دی، نو چې د الله دین راوړی دا نو مونږ به ولې نه قبلو، مونږ به ولې نه اورو. ایوتا احد مثل ما اوتیتم، دی کہ اصل کی دے آیات کی لوگوں تے اشکال دا ناغا اشکال دا دا چی اخذ دمانی سلی ستنا دا شان گران دا. لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله یؤتی احد مثل ما اوتیتم. کدا سی پیروان لفظی معنی کې نو به پنه پويږي چې څه معنی شو. نو دیو جن په دې آیات کې توجیحات هم دي او په دې کې تقتید ده چې دا مخکې چې تیر شو نو دا یو سوال جواب شو، یعنی خبره دا غي او جواب د الله د طرفه. خبره یې څه وا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم، دا د کتابیانو نصیحتو. نو دا غي په جواب کې الله فرمایي قل ان الهدى هدى الله، هدایت خدا الله دین دا. نو کدا الله دین زید بیانی او که عمر او که بکری نو بس مغا دین دا کنا. قل ان الهدى هدى الله، دیکھ اشخاص ال اعتبار نشتا، فرق ال اعتبار نشتا، نمون ال اعتبار نشتا. ان الهدى هدى الله، خبر اصل د هدایت دا. تنگ نظری ډیر نه دا پکار، بل ایوتا احد مثل ما اوتیتم دا د دوی بل خبره ده، دویمه خبره ده. او دا په حذف د حمزه استفهامی ده، په تقدیر د حمزه سره ده. ایوتا معنا ایوتا احد مثل ما اوتیتم، آیا ورکی دیش یو کستا پشان داغی چې تاسو ته ملاو دا د دین نه. پلو کشرانو ته به دا سي دین د چا کې دی نشي، دا سي عقیده، دا سي صفا عقیده د بل چا نه نشته. زمون ډیر اعلی عقیده ده، اعلی دین ده. او یحاجوکم عند ربکم، یا تاسو سره څوک مناظره کولې شي په نس درب، یعنی په شرع کې ځان نه ورته ډېر غټ مناظر جوړ کو. مولا سے مال دی څوک جواب راکړي دې کنه کئی داسې باشن خلق ور کوي مال خو دې څوک د دې جواب راکړي. او یو د دې معنی داسې او یحاجوکم عند ربکم، ما فلانی جی کی مناظره گٹھلی ہوا، فلانی جی کی میں کھڑی ہوا، فلانے میں تختولے ہو، فلانے میں دا سکار کھڑے ہو. او یحاجوکم عند ربکم، یعنی ما مونږ سره څوک خبره په شرع کې نشي کولې. مونږ ډېر د شرع ماهران یو، ډېر حق پرستان یو. داغي جواب دادا قل ان الفضل بيد الله، وی فضل دا اللہ پلاس کے دا اللہ فضل، دا اللہ رحم، دا اللہ دین ہدایت،
دا د الله په لاس کې ده. ته دا ما خپل لاس کې ما خلا د دې ټیکه ما خلا. د یو عالم ذمہواری دا ده چې قرآن سنت او دین خلقو ته بیان دانه چې غزان نه عقل کل او علم کل جوړ کی چې د دنیا تمام علوم ما سره دي، د دنیا تمام پوهه حکمتونه ما سره دي، عملونه ما سره دي. ځنې سړی لږ مشهور شي نو هغه سپورټ د پیغمبرای مقام ته رسي. دا نقصانی خبرې. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وایا فضل خدا الله په لاس کې دا ورکوي چاله چې غواړي. یو سړی به ته ډېر کمزوری ګڼې د الله په نسبتانه ښه ستا په نظر کې به هغه یو بېدینه یو، خو په هغه کې به یو داسې خوی خصلت وي چې هغه به الله ته خوښي. ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. الله پاک فراخی راوستون کې او پوهه دی. دار چا په حال الله پوهیږي. یختص برحمته من یشاء. یهودیانو حسد کول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په وحی او په نبوت باندې. دغه حسد په جواب کې الله فرمایي یختص برحمته من یشاء. خاص کې الله په خپل رحمت او مهرباني چاله چې وغواړي. رحمت څه ده؟ قرآن. رحمت د نبوت. نو پدې کې تو ولې الله سره جنگ کېڅ. والله ذو الفضل العظیم. الله خاوند فضل لوی دی. ومن اهل الكتاب من تامنوا بقنطار يؤديه اليك. او بعضی د کتابیانو ناغدی ان تامنه بقنطار. کتا امانتګر وګرځې دوی لرا بقنطارن په یو خزانه. دام د دوی د یو قباحت بیان ده. یعنی مقصد دا ده چې دی هټیک د دوه قسمه خلق دي خم پکېشتا. خدا اکثر چې داستا مخالفتونه کوي دا دغه خیانتګر دي. دا خیانتګر دي. بل اړخم ډېر کمزور ده. یوازې ستا خلاف نه کوي، بل اړخم کمزور ده. ومن اهل الكتاب من تامنوا بقنطار. بعض د کتابیانو ناغدي کته امانتګر وګرځي په یو لوی خزانه یؤديه الیک طالب در کی واپس. یہ امانتدار خلق پارزه کی وی. ومنهم من تامنوا بدینار. بعض پدوی کیا غدي چومدا غټسری مولیان دي کته امانتګر جوړ کې پيو دینار باندې لا يؤدي الیک غو تعالی یو دینار واپس درنه کی. خیانت کوي. پیسې ډېر افاخه دی بس دا ما سره خدا مړ ته پیسې کې ما سره خدا لا يؤديه الیک الا ما دمت علیه قائما. مگر دا چې تب ولاړ همیشه. اسم دروازې کې ورته کټ وای چې راوزر پورن خلا نو به کې دې شي دا دینار ته نه راوځي درلړه به کې چې پرې مې بس. الا ما دمت علیه قائم. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. دا پدې سبب قالو چې دی وای لیس علینا فی الامین سبیل. نشته په مونږ باندې په بار د امیانو کې څلار د ملامتیا.
لیس علینا فی الامیین سبیل، دا د دې کتابی مولیانو یو عادتم او یو دای بزداد دوی یو فتوام و مال موزی خورد غازی امیان ورته موزین خارد لوزان ورته غازی لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او وائی پا اللہ باندے دروغ او دی پوہیگی بلا من اوفا بعہدہ واتقا، دا سندا لگدوی چیوی چی با زمونگ راج دا خروس کو با حلال حرام با پکی نہیں، او دار چا مال زمونگ خپل مال دا، دار چا مال زمونگ خپل مال دا. دی امت کے مکالا کلبائی زینو کی مولیانو باندې دا سکار کی دا پیرے پیرائی پیرانو مولیانو وغیرہ پارزی باندې ڈاڈا ورزی بسوی دا زمونگ دی کنا او دا سے پخوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب، دا خو پا اللہ دروغ دی ولی نشتا که امید نو دا سے خونه دا چه بس دا آغا چی سدین استاش بلا من اوفا بعهده واتقا چیزان بچ کی یعنی تقوی اختیار کی، پردی مال نا پردی امانت نا د خیانت کول و نزانو ساتی. فإن اللہ یحب المتقین، بس یقینا اللہ محبت ساتی پرہیزگار سرام. ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، یقینا کسان یشترون بعہد اللہ چی غور قید اللہ پا عہد و دین باندے، بعہد اللہ مانا بدین اللہ و توحیدی و ایمانہم او بخپلو قسمونو ثمنن قلیلا پیسے لگے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، دا خلق دی چینشت دوی لبرخا پا آخرت کی، ولا یکلمهم اللہ، او دا چی خبری بونکی اللہ دوی سرا، ولا ینظر الیہم ونبا اللہ دوی تو گوری یوم القیامہ پورز دا قیامت، ولا یزکیہم ونبا پاک کی دوی لرا، ولہم عذاب علیم او دوی دا پار عذاب بھی درناک. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، دیات کی دوی و قباحت دبل اغدالا چی تحریف کی لکا بکرہ کی ترشیو، تحریف لفظیمو پکیو تحریف معنویم پکیو، دلتا تحریف لفظی دا. وَإِنَّ مِنْهُمْ او یقیناً بازی دا دوینا لَفَرِيقًا خامخای اور ڈلدا یلون السنتهم چراتا وی خپل جبی لیو اللسان دیتے وی چی جبی لاندی یو خبر ادا سیو کی چی چوک بے پوئی نشی یا بل یو تاثر خلق لویر کی یعنی صفا خبرو نکی دیتا لیو اللسان وی. یلون السنتهم بالکتاب لتقصبوه من الکتاب، چی تاسو پہ گمانو کئی چی دا کتاب دے دا اللہ، وما هو من الکتاب او دا نوی دا اللہ کتاب. یو طریقہ دا لیو اللسان داوا چی دیبت سے عبارت لستو خلق لبیدا تاثر ورکاو چی دا زد تورات یا دی انجیل یو آیات لولو،
حالان کې هغه به د تورات د انجیل حصہ نه و چا لټاو بیا داسې کار وکاو دا یو لوی خیانت په دوی کې لکه دې زمانہ کې واځ خلق حدیثونه منګړت بیانې کسی وګدي اسرائیلی روایت او خلقو تویدا حدیث ده نو دې سره دین ته ډېر نقصان ورسید هر شیخ حدیث نه چې ګنې څا عربي یا تور ټکې نو دا حدیث په جندل پکار دي چې حدیث وی څه ہر روایت د محدث و حدیث نہیں ہر لکلے شوی په کتاب د حدیثو کې حدیث نہیں بعض وقت ورته محدثین حدیث وی روایت به کوي خو حدیث بنئ موضوعی وی داغی و تحقیق پکار وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وای دوی چې دا د الله د طرف نه دا مونږ چې وایو وما هو من عند الله او دا نوی د الله د طرف نه ويقولون على الله الكذب وای په الله دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي سره د پوهې په الله باندې دروغ وي بیا وڅکه ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة دا د دوی بل کباحت دا د دوی د یو دروغو نه پردو چته قرآن دروغ دو چې دای کوم دین جوړ کړو اخبار او رهبان او د دوی سره خبره تړلې چې دا دیدا سیوی یا نسبت د شرک کو انبیاء او صالحین ہوتا نیکان ہوتا لکه مثلا مونږ ته عیسی علی السلام ویلي چې زه د الله زویم نعوذ بالله مونږ ته عیسی علی السلام ویلي چې ما ته رحمت شوه دا خبره په هر زمانه کې دې زمانہ کې مشته پیر صاحب دا فرمایلیو چې یو مورید میں په مشرق کې مری بل په مغرب کې دواړو تور سما پیر دا ویلې شي په کوم دلیل ویلې دي ندی ویلې دروغ وي او اسمان کې خوردا پای کې شګيري غ پیر محترم صاحب ته پشمار وي دا پیر صاحب څنګه ویلې دي نه دی ویلې دروغ وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله د 200 کال ډوبه بیړای راو استا ټول مړی ژوند شو دا چا ویلی دا په کتاب کې خو نشته چې دروغ دي دې توی نسبت د شرک او د شرکی کلماتو صالحین او انبیاء ہوتا ما کان لبشرنا ما کان یعنی ما ينبغي ما يحل ندی مناسب او ندی حلال دیو بنی آدم د پارا ایوتی الله الکتاب والحکم والنبوة دا چور کې الله پاک دلر کتاب او پیغمبري حکم او نبوت حکم معنا د فیصلو خبره یا حکمتنا او نبوت ثم يقول للناس بیا خلق توي کونوا عبادا لي من دون الله شی بندگی کون کی ما سوا د الله دا خو پیغمبر چاته نه وي دا ولی الله چاته نه وي دا نسبتونه غلط دي په دنیا کې
قرآن د دې تردید کوي بلکې سوي خلقو ته ولكن كونوا ربانين داوی خلقو ته حق پرست لکه پیغمبران حق پرست علماء اولیاء الله پیران صاحبان خلقو ته سوي ولكن كونوا ربانيين یعنی یقولون للناس كونوا ربانيين وی شے ربانیین ربانی چاہتے وی العالم بدین الرب الذي يعمل بعلمه امام قرطبی دا لکلی ربانی هغه چاہتے وی چې د رب العالمین په دین باندې پوئیږي او عمل پې کوي د ربانی وی نو انبیاء و نیکان و خلق ته دا ویلي چې تاسو مراد ځای الله والا جوړ شئ الله والا بدن څنګه جوړیږي هغه طریقم ورته خي الله والا به څنګه جوړیږي بما کنتم تعلمون الكتاب په دې سبب باندې چې تاسو خودنه کوي د الله د کتاب وبما كنتم تدرسون او پدی چې تاسو زده کول کوي د دې علم يعلم تعلیم بل تخودن درس يدرسو په معنا د خپل ویل او زده کول دا فرق شو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې بهتر انسان هغه دا چې قران زده کو خلقو ته خي ولې بهتر ده ځکه چې د خلقو نه پر رباني جوړيږي کنه همدغه مقصود ده بس همدغه مقصود ده قران هم دې لراغله چې د الله بندگان څه شي ربانيين شي ربانيين به د خلقو نه څنګه جوړيږي بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون دا الله کتاب بز دکې او بیا به خلق تلل او درس کې وي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د کتاب الله په دې کې ډېر لوی کردار ده ډېر لوی اثر ده دیو جن د قرآن زده کول او قرآن خودل دا ضروری دي پکار دي او قرآن چې دا سی ویلې شي چې په قرآن کې ویلې شي کله سکول کتابونو کې یو صورت نیم ترجمه لیکلي په دې چانه ربانی نه جوړي یا یو بل کتاب دا سی دین کتابي مثلا او ترجمه د یو آیات یا څو سوراتونو لیکلي په دې ربانی نه جوړيږي قرآن براخل ځان ته مخه تکې دي پورا قرآن او لولې بینو ربانی دا نه جوړي بیا دیکھیں فرق کی کن ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا او دا مرم تاسو ته نه کوي چې ونی سیتا سو ملائکه لرا او پیغمبرانو لرا اربابن په خدای نشي ویلې یو بنی آدم چاہتا چې ته د ملائکو یا د انبیاءو نه ارباب جوړ کا ایا امرکم بالکفر آیا امر بکای تاسو ته په کفر باندې اذ انتم مسلمون کله چې مسلمانان دا بنی آدم لکه دا پیغمبر بتا ته د کفر امر څنګه کوي خو الله دې لرا لګل چې خلک ایمان تراوړ ایا امرکم بالکفر او دا خو کفر ده چې څوک ما سیوا د الله نه ارباب نسی نو دا خو کفر ده بل رب خو ما سیوا د الله نه نشته وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ دیکھیں در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسالت اثبات ده، شان د نبی پکې ډېر اوچت ده. کتابیانو باندې پکې رد ده چې هغه انکار کو د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. په دې طریقې چې الله پاک خود ټول انبیاء نه میثاق اخیسته لوز چې تاسو به د اخیری نبی طاعت کوئ، تابعداري به کوئ. نو چې کله پیغمبران نه دي خلاص د تابعداري د اخیری رسول نه، نو ته څنګه خلاصيږي؟ ته څه شي؟ ته خو یې نه. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کله چې اخیسته الله پاک میثاق د انبیاءونا، لما آتیتکم من کتاب، دا میثاق د هر نبی نه په وخت د بعثت کې الله اخیسته ده. میثاق من کل نبی وقت البعث، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، دا چې کله درکام تاسو ته کتاب او حکمت پیغمبري، ثم جاءکم رسولنا، بیا راشي تاسو ته پیغمبر. رسول مراد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا، مصدق لما معکم، تصدیق کون کې وی داغه خبرو کتاب چې تاسو سره لتؤمنن به ولتنصرن، خامخا به ایمان راوړی او خامخا به نصرت کوي. دا څه استحبابي خبره نه ده چې کو دې کو کینی، خیر ده. لتؤمنن به ولتنصرن، امداد به کې نبی ته نه د اخلاص. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري، قال لو فرمایل دی انبیاء تا اقررتم، آیات سبد اقرار کوي، واخذتم على ذلكم اسري، او قبلوي پدی باندې پدی شرطونو زما وادا. اسری معنی میثاقی الشدید المؤکد، علی ذالکم یعنی علی ذالک الشرائط، تب یعنی ستا تم پیغمبر کی خطا د پاره میں دا شرط کو پدې را سره کلک وعده کې، دا کلک وعده او میثاق ده چې کزما خیری پیغمبر راغو نو بس ورزی بیا بورزی. لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، حدیث پاک کې راغلی که موسی علیہ السلام ژوند دی نو داغه بل لار نو ما سیوا زما دو اتباع نه، زما د طاعت نه. خو نور پیغمبرانو د پیغمبر پاک زمانه نه دموندي. دیو جن حاضر علیہ السلام نشتا وفات ده، شتا پیغمبرو خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه مخکې تیر شوی. دا خبر کتابونو کې مچېړلې شي چې حضر ژوند دی دا وفات ده. نو بعض متصوفه د قائل چې حضر علیہ السلام مسلم، او دا غلط دا ابن کثیر په رد کړو. نور محققین علماء دا آیات په دلیل ده چې که حضر علیہ السلام وی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لبراغله وکړ، ځکه چې په هر نبی باندې دا خبره لازم و. عیسی علیہ السلام صرف ژوند دی او هغه برا کوزیږي او هغه په دې وعده عمل کوي. لتؤمنن به ولتنصرن، قالوا اقررنا، ویلو دې بیا مونږ اقرار کړي. قال فاشهدوا، الله فرمایل بس گواه شئ وانا معکم من الشاهدین، او زم یم تاسو سره د گواهانو نا.
فمن تولا بعد ذلك بس چا چې مخ واړو پس د دینه دا وعده چا پورا نه کا فاولائک هم الفاسقون بس دغه کسان هم دوی فاسقان دي. صلی الله تعالی علیه الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. معاف کی موږ د غمونو پریشانو دردونو فتنونو بچ کی موږ د ناکار امراض او تکالیف او مصائب نه زموږ حفاظت وکړي. یا الله زموږ د کلی او د وطن د هر قسم او بای امراضو نه پاک صاف وساتي. یا الله زموږ د وطن او د ملک د دې سيزونو نه پاک کی عالم اسلام باندې رحم وکړي. یا الله ټول انسانیت د دینه بچ کی. یا رب کریم زموږ نشوي ګناهونه موږ ته معاف کی. خاتمه زموږ بالخير کی. قرآن کریم فهم زموږ زړونو ته کوس کی. یا رب کریم موږ ربانیین وګرځي. یا الله موږ ربانیین وګرځي. یا الله موږ ربانیین وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.